بدي هغه وی کدا شیطان خدای په ګوتو راک نو وی زبه زبه سره دا چل کوم چې په چکونو به ساو باسم دغه مونږ غرق کړو ما وی چکونه خله په پلیته په دا چک لګي دا خدا سره چې په ډیران باندې په غولو چک لګي ما ته مولوی صاحب ته به سره څه چل کې مې زه به د په دا سالورینچي بور کې ورمنډم او په دا بورقه به وامو د ویښته به رسوم وی اوبه پې پلیته نو ښکاري خو نه خبیث کنه زموږ د چارسدي یو غټ بدماش و یو ورځ ورغلم ما یې بس چلو که د مسلحې راوړه بس افغانستان ته ځو اوهو مولوي صاحب هلته خو خلک مړه کېږي مې ښه تاسو داسې دا خلک یې رولي دي یو سړي غټ غټ برید پرېښي و ډزې شوې بس ده منډه کړې چا ورته دا برید چې د غټ غټ پرېښي دي ولې ما خو پکې مخروران نه دي کېنولی مې سم دا یقینو که کومونږ د حق پرستو سره پار میدان کې ودرېدو که نه ټول خلک به پیزواني وي انشاءالله یو ځل امام اعمش رحمه الله د لوی امام دی خو ډېر بدصورته و بس د الله تعالی تخلیق دی د ده کومه بیبي وه دا بیبي ډېره خوبصورته راخیسته ده یو ورځ ورته را بیبي وایي تم جنتي یې زم جنتي یم نو دی ورته ښځې دا رقم ځینې معلومه کړم او تر اوسه پورې دومره لوی مولا یم تر اوسه پورې کتابونه مې دومره ډېر لوستي دي دا خو ما کله نه ده کتلې دا مسله دا رقم ځینې معلومه ورته ګوره قرآن مجید کې دا راغلی چې صبر کوونکي به هم جنت ته ځي شکر کوونکي به هم جنت ته ځي ویلا ویل دا دلیل دی دی ورته وایي څنګه ورته وایي د تا غوندې بدصورته سړي ته زما غوندې خوبصورته ښځه میلاو ده نو ته به ټول عمر شکر کې جنت ته به لاړ شي او زما غوندې خوبصورته ښځې ته ستا غوندې بدصورته خاوند میلاو دی نو زه به ټول عمر صبر کوم جنت ته به لاړ شم دی لږ تیز و د خوی نه کله کله لانجه اکثر لانجه نو دا ښځه مورنه تنګه و اکثر به طلاق غوښتو په دې به طلاق نه ورکړي یو ورځ یوه شپه به څه مسله باندې وران شروع نو دا ښځه ورانه شوه بس خبرې بندې کړې دې ډېر کوشش کې خبرې نه کړې سخته غوسه کې راغی ښځې که نن شپه تا ما سره خبرې ونه کړې د سهار کېدو نه مخکې دا ما سره خبرې ونه کړې نو ته په طلاق باین سره طلاق کوي اوس ښځې خو دا موقع خدای نه غوښته او میلاو شو ورته دی ور سره خبرې کې خبرې نه کې خولې ته کلکه تاله وواله هغه دا موقع خو هغې غوښته دی راځي منت کوي ګوره دا ښځې به ښځه ګوره دا بچي به څه کوي زه به څه کوم ته به څه کوي او ښځه خبره منلو ته تیار نه چې کله مجبوره شو خبره خطرناکه شو شپه تېرېدو ته شوه راغی امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله پسې امام صاحب تپوس کوي امام صاحب چل دی د شپې خیر شه ورته وایي دغسې مسله را پېښه شپه تېرېږي ته راشه څه حل تلاش که که نه ځکه چې هغه وخت کې به مشکل زیات شو خلکو به په مسایلو کې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ته رجوع کوله امام صاحب رحمه الله ورسره راووتلو او د کلي مؤذن ورته وایي ته څه کورته د کلي مؤذن ورته وایي منصوبې جوړه کړله هیلې جوړه کړله ورته وایي ته کور کښېنه چې کله ښځه سره خبرې شروع کړي بس بیا به ګورو مخکې امام صاحب مؤذن پسې راغی هغه وخت کې به مؤذنین د ګړۍ ټیمپسونه نه وو مؤذن به هغه څوک چې دا په اوقاتو باندې پوهه و ټیمونه به پېژندل د فضا نه دغه دې نه به ټیمونه معلومول هغه ته به هغه سړی به مؤذن و اذان ویل به د دې علامتو چې بس ټیم داخل شو شپه ختمه شو سبا شو امام صاحب د مؤذن پسې راغی راپایسه و ورته وایي دغسې مسله د یو لوی عالم سره پېښه ده ته لږ بیټۍ مننه اذان وکړه مثلا په 4 بجې نن سبا کېږي ورته په 3 بجې اذان ووایه نو ګړۍ خو چا سره وی نه دې د دې نه شروع الله اکبر شروع یې وکړله هلته ښځه راغله سامان خو شپې نه راغونډۍ ناسته ورته شکر دی ستا مصیبت نه خدای خلاصه کړله دغه ورته واپس جواب ورکړي خلاصه شوي دی دا ګوره امام ابو حنیفه رحمه الله منصوبه و اذان یې بیټۍ نه ویله ده کېنه چېرته ځي هغه مؤذن ته ویله ویل دوباره اعلان وکړه چې زه خطا شوی یم لا ټیم شته دی موسی علیہ السلام ته خدای پاک وفرمایل پیغمبري ورکړه ورشه مصر ته فرعون ته دعوت ورکړه بدبخته دی د خدای دعوی کړې ده ځان ته خدای ویلې یو ځل ورته خلک راغونډ شو سوکړه وه قحط و باران نه کېدو بیمارۍ دي ورته وایي چې باران پکار دی نو اوس فرعون له خو د باران چل نه ورځي که نه خو یارانه خو یې د شیطان سره وه الله دې ما تاسو ټول د شیطان د یارانې نه وساتي ښه یارانه شیطان سره ولو دې ډېر زیات خپه دی نو شیطان ورته راغی اشنا ولې خپه
وی خلق وی چې باران وکنو محل باران چل خو نه راځي کنه وی ښه پروا مه کوه باران پیښ زه پیښه زما خبره چې منی باچا به ګرځې نو شیطان ولګېد او د خپل اولاد ټول راغونډ کوي فرعون ډېر خفه دی او سوکړه د باران نه کېږي داسې پاس دی فضا ته وخېجې او باران ووروي نو بس د شیطان دا ذریت چې کم دی داسې پاس وختل او باران یې شروع کړو نو د شیطان د ذریت باران څو تشې موتیا دی پرې راپرېښودی چې پرې راپرېښودی په دې خلق ولګېدې خارخ پې ولګېده چې خارخ ولګېد اوس خلقو له چل نه ورځي علاجونه کوي ټیک کېږي نه خبره باندې پېښ دی نو فرعون بیا خفه دی چې بیا خفه دی شیطان بیا راغی یا لکه بیا ولې خفه وی باران خو شو خو غضب پکې دا دی چې په خلکو باندې خاره خو لګو بیماري ورسره راغله خیر خو ورسره راغی شر راغی شیطان ورته بس نو نور په آرام باندې کښېنه چې څنګه دی خدایي د دغسې دی باران هم دی ها خدایي دې هم د ټوکو ده او باران هم د ټوکو دی نو خیر او چې کومه عالمه ښځه علم یې کړی وي خو د خدای د لارې نه خبرې بیا هغه درله بیا لوټه هم برابروي منزله دې بیا په سجا نماز هم درکوي تسبیح هم لاس کې درکوي او که کتاب ته راجت شي نو کتاب هم درته راځي ماله مشکات راوله خو پېژني په منډه درته راوځغلی ماله چای پخه کا په منډه یې دله خو یو خبره درته کوم زمونږ یو مولوي صاحب دی د هغه وی ښځه عالمه ده ښځه د بناتو مدرسه کې استاد در مشکات شریف یې ښه او دوی ما کافیه خوله مشکات شریف غټ کتاب دی او کافیه لږ راکوټي کتاب دی ما ورته چای راله پخه کا وی شرمېږم نه د مشکات ښیم او ته کافیه ښې زه به دله پخوم که ته به یې راله پخې زه سینې یری یم وړه دوره ښیم او ته څلورمه درجه ښې نو زه به دله چای پخوم که ته به راله چای پخې یاره وی داسې حیران کړم چې ډوکلت مې ونه دې کې هم لږه ګزاره کوه ښه لږه ګزاره عالمه ښځه ښه ده عالمه ښځه یو سړي کړې وه هغه ته وی ګورې تا خو زه کوم خو شریعت مطابق ژوند به تېرو وی ټیک ده بلکل او که ته معلم یې زه معلم یم شریعت مطابق ژوند به تېرو وی بلکل خو وی شریعت کې ستا ټیک ده وعده ده وی شریعت کې ستا د مور او پلار خدمت په ما نشته شریعت کې به ماله ځان له کور راکړې شریعت کې ستا د خویندو د لیور خدمت په ما نشته بس زه به تا سره ځان له کوټه کې ما ته به ځان جدا کې سړی وی دا څه په مصیبت وروړې دې سره څه وکړم عالم محترم سره څه وکړم زما د پلار خدمت به څوک کوي د مور به څوک کوي ماشومانو خویندو به څوک کوي وی نه تا ما سره واده وکړه شریعت مطابق ژوند به تېر کوو بس سړي هوښیار وی بلکل ټیک تا تاله به ځان د کور کړم زما د مور زما د خویندو زما د ماشومانو پلار خدمت په تا نشته مې کوه خو ګورې زه به هم د شریعت مطابق به ما ته ژوند تېروي یو نو شریعت کې ما له څلور ښځې جایز دي یو به بله کوم یو به بله کوم ولې د ما د مور خدمت به وکړي ته عالم یې ته بردرس و تدریس کې هغه به غیر عالمه وکړم مور او پلار خدمت به کوي یاره وي سره وخوړوي دا شرط به ختم کړو او ښځې ته وایي چې دویمه ښځه در باندې کوم او دویمه ونه کوې ګورې دویمه چې چا کړې د شپې پاندرم پایي نو بره خطي شونه لاندې پاندرم پایه به ناست یو سړی یو ځل چې کوم دی یو څاروی خرڅولو په منډۍ کې نو چې د کور نه راوویستلو نو یو امیر صاحب یا قاري صاحب پې اواز وکړو ویل که چېرته ځي ویل څاروی خرڅوم منډۍ ته روان یم هغه ورته ویل انشاءالله ماشاءالله پکې وایه چې انشاءالله بازار ته روان یم که د الله خوښې نو دی څاروي کې به راله مزدوري راکړي هغه ویل دې کې د انشاءالله څه ضرورت دی خو دا مې څاروی دی او دا زیمه او دغه بازار دی او هغه گاک دی بس بازار ته بوتلن دي او خرڅول دي او تاسو تبلیغیان مرزه کې انشاءالله او ماشاءالله او جزاک الله هم راویستي دي دا اسلامی ثقافت دی عزتمندو انګریزان په هلو هاو آر یو باندې او ایکسکیوز می په دې سيزونو باندې نه تنګيږي موږ په ماشاءالله جزاک الله باندې شرم محسوسو هغه چې بازار ته لاړې منډۍ ته لاړې د خدای کارونو ته ګوره
هغه څاروی د چا چپکو پټې کو چې څاروی د چپکو او غلا شو سړی ډېر خفه شو نو واپسې کې چې روان و قاري صاحب یا امیر صاحب په لاره کې ولاړ ویل لکه څنګه چلې په څو دې خرڅ کو هغه ورته امیر صاحب انشاءالله چې د کور نه کله راووتم او انشاءالله چې کله تا سره میلاو شوم او به انشاءالله چې کله بازار ته لاړم نو انشاءالله غرانه چا پټ کو هغه ورته اوس په انشاءالله باندې کارونه نه کیږي نو د دې وجې نه عزتمن انشاءالله لفظ به وی خو سمه په موقع باندې او په ځای باندې به وی